یو زنانه وفات شوی وه او خلکو کې دنیا ده نو قسم قسم خلک یې پکې نو یو زمانه کې یو بدقسمته سړی چې و نو هغه به د مړو نه کفنونه راښکه کفن چورو قبر دی معلوم کو تازه قبر بس لا بړو هغه کفن به یې ترې راښکو دا دومره خواري به یې وکړه هغه قبر به یې وسپړو کفن به یې هغه کړو نو یوې ښځې نه دې خبر شو چې زنانه وفات شوې ده نو دی لاړو جنازې ته ورغو او بیا هغه قبر هم معلوم کو او بیا شپې ته راځي قبر سپړي چې اوس دا کفن راکاږم و چې د څنګه د هغه زنانه هغه کفن ته لاس کو و هغه ښځه ورته وایي چې سبحان الله رجل مغفور یاخذ کفن مغفوره و چې عجیبه خبره ده بخلې شوی سړی لګیا دی د بخلې شوی ښځې نه کفن راکاږي هغه ښځه ورته وایي هغه مړه ښځه نو دا سړی خو اول ویرېدو چې دی خو خبرې را شروع کړي خو بیا خو خبره عجیبه وه ډېره ناشنا وه نو دی ورته وایي چې تا خو عجیبه خبره وکړه چې بخلې شوی سړی د بخلې شوی ښځې نه کفن راکاږي وایي ته خو بخلې شوی ځکه ټول خلک وایي چې دا نیکه ښځه وه ښه ښځه وه خدای دې وبخي خدای دې درجې اوچتې کړي دا ډېره پاکه ښځه وه د ښه خلکو ښه تعریف خلک کوي بیا نو ته خو به نیکه ښځه یې نو خدای به بخلې ټیک ده خو دا زه په کومو کې بخلې شوی یم چې ته وایې چې بخلې شوی سړی د بخلې شوی ښځې نه کفن راکاږي زه په کومه کاته کې بخلې زه خو اوس هم دا د کفن د پټولو لپاره راغلی یم ما نه بدعمله خو بله رشته نه څوک هغه ښځې ورته وایي ته زما جنازې مونځ ته راغلی وې وایي او ستا په جنازه کې زه شامل وم وایي خدای پاک زه وبخلم هغه ښځه ورته وایي او وایي زما په جنازه کې چې څوک شامل شوي زما د برکت هغه ټول خدای بخلی دي وایي ته پکې راغلی ته هم بخلی نو داسې خلک هم په دنیا کې تیر شوي دي چې د هغوی د برکته خدای هغه ژوندي خلک بخي نو پکار دی چې